زم تاسو ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ما ته پته ده ماښام بانکونه مې ویلي دي، بس یو دوه خبرې کوم او انشاءالله موږ به ټول په شریکه باندې کوو که خیر انشاءالله. یو دوه خبرې موخره ده راکړئ. اول خو دا د ظفر بھائی د هغه د خاندان د هغه د ملګرو ډېره شکریه چې هغوی نن زموږ دا جرګه ومنله او څنګه چې هغه په خپله ووایي زه تللی نه وم خو لږ خفګان و او هغه خفګان ختم شو. بیا دې جرګې کې چې کوم مشران راغلي دي، سنگین بھائی دی، عارف خان دی، نور عبید خان دی، کرنیل صاحب دی، ارشد خان دی، زه د هغوی ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی دلته راغلي. مختصر خبره به صرف په دې موجوده حالاتو باندې یو خبره مې وکړو او زما دا پیغام چې دی به د سوشل میډیا په وس باندې به انشاءالله تعالی لرې لرې پورې ځي. نو زه دې ټول خلکو ته دا وایم چې هر قسمه خلک دي چېرې دا قوم چې دی دې وخت کې که دوی له تاسو هر څومره زور ورکوئ انشاءالله دا قوم چې عمران خان سره ولاړ دی او انشاءالله اخره پورې به ولاړ وي انشاءالله. دویمه خبره دا چې دلته کوم خلکو چې نن له کال یو نیم مخکې به که یو روپۍ هم څه تیل او پټرول یا هر یو شی چې به ګران شو نو هغوی به جلوسونه وښکل او دې ځای له اسلام آباده پورې به یې لانګ مارچونه کول. نو زه وایم چې نن هغه خلک څه شو، نن هغه د جمعیت هغه خلک څه شو، نن هغه د ایم پي والا خلک څه شو، د پیپل پارټۍ والا د نون لیګ والا خلک څه شو چې دا روزانه په بنیادونو باندې ګراني را روانه ده. بېګا چې دی پټرول ډیزل بیا ګران شو، په دې یو ورځ کې 400 روپۍ په تیلو په ریټ کې فرق راغی د خوراکو د تیلو ټیمګي کې. نو دا ظلم روان دی او زه دې وخت کې یو ځل بیا به زه د خپل ملک چې کوم دا ځان ته ذمهوار خلک وایي چې هغوی ته وایم چې خدای ته وګورئ دا ملک طبیعي طرف ته تاسو روان کړی دی، دا ملک طبیعي طرف ته تاسو روان کړی او د دې یو واحد حل دا دی چې تاسو د ښه فیر اینډ فیر فری اینډ فیر الیکشن وشي او هغې کې چې کوم سړی راځي موږ ته منظوره ده او زموږ ایمان دا دی چې انشاءالله تعالی الیکشن که ازادانه الیکشن وشو نو په هغې کې به عمران خان د اقوام مشر جوړېږي انشاءالله. نو زه بیا د خپل ټول اسټبلیشمنټ ته هم وایم، د موجوده نګران حکومت ته هم وایم چې حکومت ته دا وایم چې یار دا الیکشن دی پرې نه پیروزو کې دنګ نه وکړي. دوی وایي چې یاره دغه شوي دي حلقه بندۍ، نو دا سره قرآن ټکې خو نه دي چې دا قرآن حلقه بندۍ دی بیا وشي، حلقه بندۍ دی بیا بل ځای له وشي که. زما اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېره شکریه او زه ظفر بھائی هم شکریه ادا کوم او انشاءالله تعالی اخره پورې به عمران خان سره ولاړ یو. خلک وایي چې یار څو پورې پارټي ولاړ وي، زه وایم چې څو پورې زموږ ژوند دی انشاءالله موږ به عمران خان سره انشاءالله.